بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم جیر فان دورانی. تاسو ګورئ پیام خیبر. نن د پیام خیبر د سټوډیو نه مخاطب یو مونږ سره زمونږ د چینل خایس او زمونږ د چینل هوست منظور احمد خان یو نوې انداز کې نن تاسو ته مخاطب کیږي. مونږ ډېر خوشاله یو چې نن مونږ یو مشاعره هم اخدا علم کې منظور صاحب چې دی نو د دیو شاعر او ادب سره ډېر زیات تعلق هم دی. نو مونږ ویل چې نن به مونږ خپل مینوالو ته به په سټوډیو کې شاعر او شاعري به هم بیانوم. خو د منظور صاحب په وینا باندې نن دا پروګرام مونږ ارینج کړی دی چې د هغوی مشاعره مونږ تاسو ته وړاندې کړو. هرکلی وایو چې منظور صاحب تاسو ته سټوډیو کې جی ډېره مننه دراني صاحب. الله هم ډېر زیات خوشحاله کړه قدرمن شي مهرباني. څنګه چې ګهره تعلق دی نو نن به تاسو ته انتخاب اشعار وړاندې کوم. نو امید لرم چې هغه تاسو ډېر زیات خوښ شي. نو نن به زمونږ مینوالو ته به تاسو څه اوروئ، څه کلام به تاسو داسې چې زمونږ مینوال ډېر زیات خوشحاله شي په دې باندې جی. زه به تاسو نه څه انتخاب اشعار ډالۍ کوم. امید لرم چې ستاسو او د دې مینوالو به ډېر زیات خوښ شي. نو هغه څه په دغه ډول دی وایي چې ژبه مې داسې په زخمونو کې خوله پرته وي، ژبه مې داسې په زخمونو کې خوله پرته وي لکه چې ماته د زلمي رور جنازه پرته وي، او خپل سرنوشت او عقوبت ته چې نظر کومه لکه په تخته کې چې بې شپونه رمه پرته وي، او ما د هر زخم هره څړیکه داسې ولوغړوي لکه اوبو کې چې د کب خولې ته کونډه پرته وي. ډېر الله منظور صاحب، ډېر الله تاسو کې ډېر کار دی ماشاءالله. مننه مینوالو. نن منظور صاحب مونږ راغوستی دی خصوصي دعوت باندې خپل سټوډیو ته. د دې چې کوم شاعرانه انداز ماشاءالله زما خو ډېر زیات خوښ دی په دې چې په کوم پروګرامونو کې مونږ ګورو د دوی شعر و شاعري وي. دا راته ووایي منظور صاحب پیدایش هم د کوم ځای دی؟ ورکوټي لوی کوم ځای کې شوی؟ بیسیکا په پېښور کې پیدا شوی یم او زمونږ مشران کشران هم د دې ښار اوسېدونکي دي او زما پیدایش په چوک ګاډي خانه لاهورۍ کې شوی دی او هلته ورکوټي لوی شو سکول کالج یونیورسټۍ او دې حد ته راغلو چې دلته په دې میډیا سره تعلق لرو. نو زمونږ د شعر و شاعري چې کوم دا شوق دا ډېر د شروع نه و او اوسه پورې هغه زمونږ چې کوم هغه تنګ ده لا سړه شوې نه ده او د مختلفو شعراو اشعار او څه خپل لیکل. نو بس دې حد ته ورسېدو. دا راته وایي زموږ مینوالو لپاره نور څه داسې کلامي چې د دې ذهن هم بالکل فرش شي او ستاسو دا شاعري چې دوی اوري نو یقینا خوشحاله خو دي. زه به د اسرار اتل صاحب یو څو اشعار ډالۍ کوم. امید لرم چې د مینوالو به ډېر زیات خوښ شي او هغه څه په دغه ډول دي وایي چې وږمې ختمېږي چې لونګ ختمېږي، وږمې ختمېږي چې لونګ ختمېږي، ستا نه بغیر په ژوند کې رنګ ختمېږي، او د توربان او د ملګرو یو نور د خاپیرو په ښار کلنګ ختمېږي، د توربان او د ملګرو یو نور د خاپیرو په ښار کلنګ ختمېږي. او تاسو د ژوند په دې سوال غور کړی دی چې نفرتونه به ترې څنګه ختمېږي، تاسو د ژوند په دې سوال غور کړی دی چې نفرتونه به ترې څنګه ختمېږي. یو که خان خپله خاني پرېښودله بل که ملا غلی شو جنګ ختمېږي، یو که خان خپله خاني پرېښودله بل که ملا غلی شو جنګ ختمېږي. او پوه شه چې دوی خلک معراج ته رسي د چا د زړونو نه چې زنګ ختمېږي، او د ښار کارونه دې پرېږده اتله راځه په کلي کې دې بنګ ختمېږي. ماشاءالله. دوی د ایجوکیشن هم کوم ځای ته رسولی دی او بیا اینکړ هم په کوم ځای کې دی؟ ما کو میټرک چې کوم دی دا د ګلبهار ټیکنیکل ګورنمنٹ هائی سکول ګلبهار نه میټرک وکړو په 1985 کې. بیا د هغې نه پس زه اسلامیه کالج ته لاړم، هلته نه ما ګریجویشن وکړو او د ګریجویشن نه پس بیا ما ماسټر وکړو او د هغې نه پس بیا زه دلته یو ګورنمنٹ ټاونونو کې امپلای یم او هلته ما خپل جاب ترسره کړو. یو څو کاله مخکې ما ریټایرمنټ واخیستو چونکې ما اکسیډنټ کړی و، د هغې د وجې نه ما د خپل ټایم پیریډ نه مخکې ریټایرمنټ واخیستلو او دلته د میډیا سره ریلیټډ یم. خیبر پښتونخوا د دې هکله څه کلام به موږ ته او زموږ مینوالو ته ووایو؟
زبدنا اوس یو بل کلام وړاندې کوم د پیر امام منظر صاحب چې امید لرم تاسو ټول به خوښ شي هغه په دغه ډول دی وایي چې سپورانه دشتا زمون کلی دی سپورانه دشتا زمون کلی دی هر کور یې د غم د ارمان سلی دی نو وی ګوره که گویا شو بیا به نور هم خندرولی شي ګوره که گویا شو بیا به نور هم خندرولی شي وګوره چې هیڅ نه وایي غلی دی خو ښکلی دی نو ډېره موده پس مې ستا تصویر په کور کې وموندو ډېره موده پس مې ستا تصویر په کور کې وموندو ټیک دا بارانونو لږ وهلی دی خو ښکلی دی